خالد بن ولید رضی الله عنه دا حضرت عمر رضی الله عنه په دور یو علاقې ته جنگ لپاره لاړو. حضرت عمر رضی الله عنه چې دې جهاد ته لېږلو نو دا خوب مشر یو هغه عہدې ورکړه، امیر یې د لښکر او جنګ یې ولېږلو. نو جنگ کېدو، جنگ چلو، جهاد شروع. په دې کې حضرت عمر رضی الله عنه څه وخت پس یو خط ورواستو او خط یې ورته لیکلي چې ای خالد بن ولید، ته اوسه پورې د دې فوج مشر وې، امیر وې، یو عہده در سره وه، لہذا ستا نن نه عہده ختمه شوه، ته دې عہدې نه ختم کړلی شو او دا خط چې چا درولی دی دا به امیر المؤمنین هغه به شي، د لښکر مشر به شي، امیر به شي او ستا عہده ختمه شوه. او دې ورسره لاندې لیکلي ای خالد بن ولید، ستا خوښه ده که ته جنګ کې نو د دې امیر د لاندې د ده د مشرۍ لاندې د عام فوجونو پکې جنګ کوه، او که نه ما ته راتګ غواړې نو تا ته اجازت دی واپس راشه. خالد بن ولید رضی الله عنه دا اونوی چې زه د عہدې نه ولې کوز کړم، زه به اوس جنګ نه کوم. دی اونوی چې زما په مشري راغله. خالد بن ولید رضی الله عنه وویل چې یاره زه د الله په لار کې جنګېدل خوښوم او هغه خپل ځای باندې مشر کړو چې چا خط وروړی او دی په جنګ کې په جهاد کې شریک شو، جنګ یې کړو. چا دې نه تپوس وکړو چې اوسه پورې ته امیر وې، د لښکر مشر وې، نو تا یو حکم چلولو او تا به جنګ کړو، آیا اوس چې عام فوجي ملته کې جنګېږي تا ته څه محسوسېږي نه؟ ته بد نه ګڼې؟ هغه ورته ویل که زه د لښکر مشر وم، ما جنرال وم، چې کوم مقصد دپاره زه ومه، مقصد مې دا چې الله رانه راضي شي، زه صرف د الله رضا لپاره مې د دې مشري کوم. او اوس نو هغه مقصد دی چې الله رانه راضي شي، نو زما په عہدو باندې څه فرق نه راځي. که عہده را سره وي او که نه وي، زه به عام غونډه کې جنګېږم. که دا مونږ او تاسو چې څوک رانه مشري والي چې په یو عہده راکړي، یو سیټ راکړي، هغه رانه والي او بیا رانه ته ووایي چې تو به د خپل مشر لاندې ژوند تېرو، مونږ باندې هغه بد نه بیا ورته هغه ذهن پرېښود چې ویله ما مانې عہده واخیسته، مانې مشري والي ته خدای کلي وه. د دې د وجې نه نن مسلمان کامیاب دی، ولې چې د دوی